الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درد شريف وائے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اوریدونکو محترمو دنیا اللہ تبارک و تعالی عالم ازداد پیدا فرمایلی یو سیز د بل سیز در په ضد دا سره موجود دی د دنیا کې الله جل جلاله انسان ته خوشاله ورکړي دي خدای ضد کې وسره غمونه پیدا فرمایلی دي الله تبارک و تعالی به کې راحت ورکړي دي بے سکونی پریشانه د به کې پیدا کړي او حتی چې بده کې کفر هم دی او نور د اسلام به کې چې دینو دا موجود دی او دې کې جندم دی او دې کې مرګم الله تبارک و تعالی دواړه دا پیدا فرمایلی دیو بل سیز زد د دې تعارف پہچان په بل سیز سره الله تبارک و تعالی چې دینو کوي او دا فرمایي لکه مثلا انسان ته د فراغت د دې نعمت پته چې دینو دانه لګي چې فراغت څومره چې دینو لوی نعمت ته دا علم ملاویږي دله چې دې انتهایی مصروف شي او دې بیا لسمنټ او شلمنټ آرام پسې چې دینو دا غواړي موږ کټونه وشلو نور ته چې دینو یو پراتیو کله چې دینو په یو غاړه او کله چې دینو په بل غاړه لیکن نعمت چې دینو د فراغت دا نعمت چې دینو دا په صحیح استعمال کې کول دام د الله تبارک و تعالی لوی نعمت ده ذکر رسول الله مبارک فرمای نعمتان مغبونون دو نعمتونه داسې دي چې پای کې خلق په او غفلت کې چې دینو دا پراته دي یو به صحت ته او دویم به فراغت ته الصحه والفراغ صحت او فراغت دا دواړه داسې نعمتونه دي چې رسول الله مبارک فرمای چې ډېر خلق دې دواړو نعمتونو کې په غفلت کې چې دینو دا پروت دي نو صحت او فراغت او بیا صحت او بیماری او فراغت او مصروفیت دام دواړه الله تبارک و تعالی د یو بل ضد چې دینو دا پیدا فرمایلی دي دغه شان جهل او علم پوهه او ناپوهتیا دا چې دینو الله تبارک و تعالی چې کوم دینو دواړه ازداد پیدا کړی دي خو بعض وخت کې زمارور دی الله تبارک و تعالی وبخي اما وی بعض وخت کې دا جهل دا ناپوهتیا دا یو لوی علم چې دینو دا دی کله چې انسان چې دینو بیمار شي چې مخبره تذکره وخت کوله نو زه په دې ټولو چټو میټو وې چې دینو پوهېږم چې را مرض چې دینو دې حد روان دی داسې بیا انسان ته خفګان په دغه وخت کې ورشي دغه وخت دا جهل چې انسان نه پوهېږي بس جون تیریږي او دله مرګ راشي نو دا یو نعمت چې دینو په دغه وخت کې انسان چې دینو دا وګڼي الله تبارک و تعالی انسان دغه جهل او علم دا دواړه چې دینو دا پیدا کړی دي لیکن دنیا کې به هیڅ ته داسې نه ویلي یو زمیندار یو زراعت والا هغه دا وایي چې زه په دې باغ کې او په دې ځمکه کې زه کاریزې کرم ازغي به چې دینو زه دا کرم یا د شاړېدو دپاره زه چې دینو څه وکم د شاړېدو دپاره هېڅ محنت او مشقت دا چې دینو دا نه غواړي بس دا خپله چې یو څیز پرېښودی شي نو هغه شی شاړ شي بنجر شي ازغم به کې روخیږي او فضول سامان به کې روخیږي خو چې نه ته وایي چې زه د ځای نه یو ښه یو نفع بخش ځای جوړوم یو فصل ته علم دالم نو هغې لپاره محنت او مشقت
دعوت چې دینو دعوت ضروری نو الله تبارک وتعالى دغه پویا او د علم ته په دغه بنا باندې دعوت چې دینو ویلې ده او داول فرمایلی ده د ځان د لپاره پویا د نوې نسل لپاره پویا ازهد چې دینو ضروری الله تبارک وتعالى چې دینو دا فرمایلی ده او ځکه په دې حدیث شریف کې رسول الله مبارک فرمایي مفهوم داسې دی چې یو پلار او یو مور د خپل والدینو ته د حسن اخلاق نه علاوه لویه تحفه چې دی نو هغه نشي ورکولی دا حدیث شریف دی چې د حسن اخلاق نه علاوه ته لویه تحفه چې دی نو دا پلار او دا مور د عزت چې دی نو دا نشي ولی نو هغه حسن اخلاق چې کوم دی نو دا تربیت دی او دا ولې چې کوم دی نو زده کړه ده د دینی شعور ولا آگاهی چې دی نو هغه ورکول قاعده الف باتا سنور چې کوم دی د دین امور ضروری دا وته الله تبارک وتعالى د تربیت کې رسول الله مبارک دا حسن اخلاق دې ته چې دی نو دا ویلې دي ځکه چې دا خلک په معاشره باندې بوج چې دی نو دا نشي د حضرت پیر سے عبدالفقار حفظه الله تعالی پر خپل خطبات کې لیکي او موږ به دا واقع بار بار ټوخله کوي خو هغه دا لیکلي دي چې دا په علم کې یا چارو سره او یا وا یوډې لوی په سړیو پلار او مور چې دینو لګلو سبق د پاره بیرون ته او هغه لوی ډاکټري چې کوم دینو ډیګري چې دینو واغشته چې دا غینه اخوا سبق چې کوم دینو بیانې اوس وی جرن نور سبق وته هم چې کوم دینو وی پوسټ وته وی پوسټ ډاکټریټ د پی جی نه پس نو وی چې هغه دونه سبق کړو لیکن چراغ نو د والد چې کوم دینو جنازه و او دیوال غاړه ته چې دینو ولاړ دی او کې چې کوم دی را بېږي او یو کې تویږي خلک وته وی دا ولې تا ډېر پلار دې بس عمر دا چې دینو تیر شو خپل حقوق چې دینو سته ادایګي چې دینو هغه کړی ده احسان د سره چې دینو دا کړی دی نو ته ولې چې دینو په دې باندې ته خفه او ته خفه دی چې زه بیرون ته ولېږلم سبق را باندې وی لیکن نن دا ټول خلک په سونو کې نماز جنازه چې دینو وی خو ما ته خو دغه نه راځي چې زه د پلار ته چې دینو څنګه جنازه څنګه وایم دې کې سید نو څنګه دیوال ته ولاړم او جړه چې دینو دارا ترازی نغول هر څه ولا خولو لیکن د حق او دغه تربیت چې دینو هغه وته دینو دا نو کړی نو دا د الله تبارک وتعالى چې کوم دینو دغه جهل دا چې علم دی خو دغه چې کوم دینو جهل شو دا چې دینو پوه شو ځکه هغه د حقوق ادایګي هغه چې دینو وته تر سره کولو دیو سره چې دینو دیو سره نکړه الله تبارک وتعالى نعمتونه ځکه چې کوم دینو زیاتې الله فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها چې دا نعمتونه و زما تاسو اونشمېره ګوري چې دا څومره لوی نعمتونه ما تاسو درکړي دي څومره عظیم نعمتونه چې دینو درکړي دي نن چې دینو د انسان د صحت څومره لوی چې دینو دا نعمت ده دا فراغت الله تبارک وتعالى انسان ته ورکړي څومره لوی نعمت ده دا مال اولاد دا بچی دا 2 روپے دا سکون دا رهائش دا څومره لوی چې دینو دا نعمت الله تبارک وتعالى چې دینو دا ورکړي ده نو دی وجنا قران عظیم چې دینو تاسو مخکې ما د قران وسا بل چې کوم در تلاوت کړی دا انما اموالکم واولادکم فتنه تاسو د مالونه او د اولاد چې الله و نعمتونه دي لکه دا هم یو فتنه ده وي ازمایش چې دینو دا دی د فتنه په عربی لغت کې یو معنی وته چې دینو هغه ته لیکي چې دا فتنه چې دینو څه ته وي نو د عربی لغت کې علماء عرب چې دینو دا فرمایي چې دا فتنه هغه ته وي چې یو څه ته په ور کې چې دینو واچي مثال زرد یو ته ګوري چې دې کې دینو څه ملاوټ بګشتا او کنه دا بګی نشتا او په ور باندې چې دینو هغه سوځي نو دغه عرب چې دینو فتنه وي نو دینه دا مراد شو چې دې کې هغه کار چې دینو سیس بګی هم صفا بګی چې دینو ښکار شي قیمتي ده لوی نعمت ده او یاد فتنه او د ازمایش چې دینو دا چې الله تبارک وتعالى پتا مصیبتونو تکالیف دا په دنیا کې به هم چې دینو در باندې راولي او تا به دا غي نه پس صفا کوي نو دام یو فتنه او ازمایش دي نو الله تبارک وتعالى دې مال تا او د اولاد دواړو ته کوم دینو فتنه وته ویلې ده نو فتنه دا نه چې بل مصیبت علماء چې کوم دینو مختلف هغه تشریعات د چې دینو کې لیکن دا یو ازمایش ته در مې کو دلته په دې باندې څه ازمایش چې دینو تا باندې کوي ته په کم لار او په کم
لاین باندې چې دینو هغه ته راولي. نو دا قسم فکر او دا سوچ دغه ټول چې دینو الله تبارک وتعالی د عالم ازل دای چې کوم دینو کړی دا او دای شروع کړی دا عالم ازل کې الله تبارک وتعالی د ارواح فیصله دا د خیر او د شر د سعید او د شقی دای چې کوم دینو دا کړی دي بلکې حتی دې پورې راغلي دي چې د انسان دا جوړه او دا نکاح دنیا کې چا سره کیږي هغه ځای چې دینو دا چې کوم دینو ملو شوی دي دنیا کې بیا کړ ډېر جرګې په وکي ډېر جرګې وکي دا وړه راکا او دا وړه بس چې نه منزوره الله تبارک وتعالی د کوم دینو په دغه حالت کې دا چې کوم دینو نه منزوره دا ټول هغه ځای نه الله دا نعمتونو دا سلسله دا غزين یو جاری او ساری چې کوم دینو دا ساتل ده بیا په دنیا کې څنګه الله تبارک وتعالی انسان ته د نعمتونو د دې د قدر خي د دې وته استعمال ولا چې کوم دینو خي او شریعت ولا دي حدود ولا د چې کوم دینو خولي دي دوه قسم علوم وته چې کوم دینو وي چې دا جهل بس ختميږي علم او عرفان او دا به دینو څنګه چې دینو راځي یو د عصري علوم او دینی علوم اوس دغه اصطلاح چې کوم دینو هغه دا چې دینو بدل شوی دا عصري علوم هم چې دینو هغه ته وایي چې په دې سکولونو کې یونیورسيټو کې او په دې کالجونو کې دا چې کوم دینو دای او دینی علوم د مدرسو ته چې کوم دینو موږ وایو خدا عصري علوم هم په ابتدا کې په قرون اوله کې هم دا دینی علوم ته چې کوم دینو عصري علوم وي ځکه چې د قران د حدیث د فقه وسره نور فنون چې کوم واسه جمع کیږي نو خدا یو ضرورت چې دینو دا دی بعض وخت انسان ته یو فن مثال په تور یو ډاکټري ده یا یو انجینیر دی یا یو بل یو پوهه کس یو بل فن چې دینو اصلي دا غي وته په یو د زندګۍ په یو لږه حصہ کې ولا ضرورت دا غي چې دینو دا وته وي او د دینی او د شرعي او د دې علومو ولا هر وخت ضرورت چې کوم دینو دا وته وي علماء وي چې عصري علوم چې کوم دینو هغه دادي او بیا دغه اولاد څنګه د جهل نه د دې کوم دینو دفاع د دې کوم دینو کې نګور په دین اسلام کې څومره وته نعمتونه وته چې کوم دینو خي بعض وخت یو روایت هم داسې ده چې انسان الله تبارک وتعالى نه دی بخلي ګناګار چې دین او د دنیا نه چې دین تلی او عذاب په الله تبارک وتعالى لیکل دا ته خو دا دغه معشوم چې دین زوی دی هغه پاتې لري هغه د سبق ته استاد ته دین ناس ته بسم الله الرحمن الرحیم چې وسنګ هغه وي الله تبارک وتعالى چې کوم دین فرمایل چې د والدینو نه د عذاب چې کوم دین لري کا ځکه دا څنګه یو زوی چې کوم دین هغه د پرېخې دی یو معشوم داسې د پرېخې دی چې د الله نوم هغه واغشتو په پلار والدینو باندې عذاب چې دین هغه لري کوي د ضروري نه چې د انسان د نارینه اولاد چې کوم دینو دا وي دغه زنانه هم ټیکتا او بیا کوم کچره د چانه وي رسول الله مبارک هغه ته یو واجبه چې کوم دینو دین اسلام د محبت دین دی رسول الله مبارک ویناسته او ازواج مطهرات چې کوم دینو ام سره موجود دي رسول الله مبارک فرمایي چې د چا چې کوم دینو دولونی چې نت کې برا سره چې کوم دینو داسي یو لوري ابر سره په جنت کې داسي ډيري تربيت داغه کو نکاح بل ځای کې وشو الله تبارک وتعالى رسول الله مبارک فرمایي چې ما په جنت کې عائشه بی رضی الله تعالی عنها موجوده وا اولاد داغه چې کوم دینو یا رسول الله کله چا اولاد ني رسول الله مبارک فرمایي دا به ام سره دا ما سره چې کوم دینو نږدې وي دا چې کوم دیني الله تبارک وتعالى په دې دغه ازمایش او دغه فتنه وروسته دین اسلام ول پای کوم تربيت کوم دینو ورکې د نورو اصلاح چې کوم دینو کا د نورو تربيت دا چې دینو دا وکا الله بدل چې کوم دینو دا ټول ارض چې کوم دینو آسان کی اوس دا پوها او دا چې کوم دینو څنګه انسان ته چې کوم دینو راځي دا علماء صحبت لیکي او بیا دي حکایات چې کوم دینو لیکي په تر شوی ادوار کې به حکایات او په خلک پوهه خلک ساتو چې ایدا خبره به دینو دا وکي نن سبا خلک سو کینی چې چاته نه او نه کوم دینو دومره ضرورت سودا محسوسي دي هارون رشید رحم الله یو نیک انسان تر شوی دی و چې په خپل دربار ته دا یو مجذوب براته بهلول مجذوب رحمه الله تعالی علیه چې کوم دینو دا غنوم اوري لوی حکایات دا چې دینو دا مشهور دي وی هارون رشید وته چې دینو راغو یو په سره غپ چې کوم دینو لگاو عام طور خلک به غپ لگاو چر نو دل یو لخت ورکړه یو چوڑی وا یا چې کوم دینو یو بنتو یا یو سټیکو او توي بهلول داواله او د دنیا چې کوم یو بیوقوف ترين سړی د لخکاره شي کنه نو بس دا هغه ته ورکړو بس د چې دینو اواغشت عمر ته دا
ګرځي چاته به ورکوي چاته به ورکوي. هارون رشید بادشاه دې نو هغه مرض ورته چې دې شروع شو بستر مرګ باندې پریوت. بهلول هم دربار ته راغی. هارون رشید وی خوار شو په خپل کټ باندې پروت دی دی ورته چې دې نو لړ بهلول مسره خپل خبرې دا سره چې دې شروع کړي او توي حالت څنګه هارون رشید بهلول سفر چې کم دی نو ډېر لوی دی وې څنګه سفر دی ډېر لري بازم وې سواری تنظیم دکړه دی وې سواری پاغې څه کوي وې فوج دې لګړي مخ کې وې فوج الته بس تیاری وې نه څه طعام او څه ګټه وړه دې لګړي دا وې نه غم نه لګړي وې څه فرنیچر او څه جامې او کپڑے وې بهلول ته خو دې نو پریشان بهلول بالکل ستا عقل او فهم کار دې نه کوي الته بس کومه الته بس صرف زما سره معاملې کیږي نو عمل دې چې کوم دې سره کړی داسې وې غم نشته وې دا چوری امانت دې چې کوم دې والا ویولې وې تا ماته ویلو چې دنیا کې بیوقوف ترین کس چې کوم دې وګوره او دا هغه ته ورکړه چې په ټوله دنیا کې مالستانه بیوقوف ترین کس دا چې دې معلوم نشو او ته چې کوم دې ځان سره سنبال ځکه چې سفر دومره لوی رواني او چې الته مې نه لګلې خو ته بیوقوف ترین سره یې کنه نو د دنیا د دې خبرو د دې فهم د واز د نصیحت او د تذکیر دا به هله انسان ذهن ته راځي چې په یو حقیقت دانه سوچ او فهم دې په دې غور وکړي بیا به خپل اولاد د اعمال د ازمایش کوم دین دا غني دې یو صحیح ځای کې دې استعمال به چې کوم دینو کوي کله د اولاد دې کله د مال له کله چې کوم دینو نور زره دي کله د نور صلاحیتونه چې دې دایي ګور رسول الله مبارک فرمایي چې انسان په دنیا کې د چانه یو غم مصیبت لري کی الله تبارک وتعالى د آخرت رز غمونه دعوت وي الله تبارک وتعالى لري وی په دنیا کې یو کس ضرورت د دې چې دینو هغه په ځای باندې راوسته الله وی سره ولر آخرت ضرورتونه وره چې کوم ورکم اوس موږ تاسو وایي چې موږ د څه ضرورتونه دي موږ سره کم داسې چې کوم نوابې دي او کم موږ سره داسې یو چیف سیکرټری مې بس زبکر خلاص کم او دا غینه به هر څه چې کوم کیږي نه رسول الله مبارک او د محدثین فرمایي ګوره چې انسان د صدقې او خیرات یادې د کجوري حسابي نو په د باندې چې کوم دی نو فرمایي یا یو ګټو بوي ولا اجر ډیر لګي مثال ته یو سړی په سوارې روان دي ستانه قرض پیسې غوښته ته یو تپ خبره باندې پويږي یو سولې د پای کې چې کوم دی نو دی بو ته الله یو جهاد یو درکړه خلق دې د مخ نه شرمېږي ته هغه بوتله ته کېناستې سم خبره دې وکړه نور کارونه دې چې کوم دې وکړو نو یو ښه خبره دې ځوان ته چې دې وکړو په پلان روان دي دغه ټول د دنیا مصیبتونه دنیا غمونه او د دنیا ضرورتونه الله تبارک وتعالى چې کوم دې دا بشمیري الله دې موږ ته دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم بن رحم کرمك الله زموږ اتفاق اتحاد نصیب وګرځي الله زموږ ضرورتونه الله چې دینه پوره کړي الله موږ باندې رحم کرم چې کوم دینه وکړي الله زموږ شرانو بخي مریضان ته دعا وکړي الله مریضان جوړ کړي الله ټول باندې رحم کرم الله زموږ د اجتماع دا چې دینه روانه ده الله تبارک وتعالى په خیر سره تاسو لکه الله سره ضرورت دي بشری دي الله ټول د خپل غیب خزانونه الله چې کوم دینو کې دا هر قسم د فتنو نه مصیبتونو شروع نه امن کې الله چې کوم دی وساته الله سو مرګري ولا فکر کوي سوچ کوي چې سبق او سبا نه غم دې وسره ټول ته بدی باندې اجر وته ورکي دی ته الله سره ورکړه دا مهمان نان چې کوم راځي الله په خیر سره راولي په خیر سره بوزي الله دغه اجتماع په دې ځکه خیر او برکت الله چې کوم دینو واچ الله د عید چې د روټه د بوس کو تنظیم د خپل درو کې قبولیت الله تبارک وتعالى دې چې کوم دینو ورکي او دې الله تبارک وتعالى دوام او دې همیشواله وته ورکي الله دې طلباء سره هر قسم تعاون جاری ساتل یا اوس چې کوم دینو سوق ساتي د چې د بو د روټه د ځای الله ټول تسلی ول ورکي ټول باندې رحم کرم وکي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك